اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ونوّك نوّنا سيون داشن بيلو يوصل وقت نوّن بيلو تولي شرقي لا وين ها يوصل شفارس يوصل شفارس नहीं वो सब पिल्ला दसने वाले वलक़द आहिदना इला आदम यकीनन ताकि फरामुंग हुक्म कयो आदम अलैहिस्सलाम ता मिन क़ब्लो मस्जिद देना नो हुक्म वर सकड़ो چې د دیونه نه به خوراک نه کوي د جنت دغه بوټي نه به خوراک نه کوي دا یو ټیسټ او دغه ټیسټ کې مطلب هم دا الله تعالی افټر افیکټس معلوم یا ریزلټ ورته معلوم چې آدم علیه السلام به بلا عاقبت د دې بوټي نه خوراک کوي او نتیجه به دا وي چې دی به د ګارډن نه وباسم د مشقت یو دنیا ده او د مشقت په دې دنیا کې به بیا اولادونه پیدا کیږي او د دنیا یو نظام بچلېږي صحیح نه دی ته وایي د خدای راز او د خدای سر کې الله ته معلوم صحیح نو آدم اوس که دغه سي ورته حکم کولم الله هیز آل د رائټ ټو ټرن آؤٹ سم ون فرام سم پلیس الله ته څه کړی چې دې دا ویلې وستم او الله تعالی بیا ول امریزن پیدا کړي چې رب تعالی غوټه وکړن اوس دا ډیسیژن دی خبره ده ان کړه ولقد عهدنا الى ادم يقينا تاكد سلام حکم کړو آدم ته من قبل مغفر دینا فنسیا داغن هیر شو ولم نجد له حزما انو منتر مندد پارا غزم او پخیرادا دا وائلیشن اراده نوا اغن خبر ارشی ہوا دا وائلیشن اراده نوا دا اغن خبر ارشی ہوا صحیح نو سیو خدا چه وائلیشن سڑے ارادی طور کئی نو اغی تا وی گناہ اغی تا سوئی گناہ او یو دا چې وایلیشن نشي بای وی اف میسټیک نو هغه ته بیا وایي خطا هغه ته بیا وایي خطا انټنشنلی نه اکسیډنټلی وشو یا فارګټفلی وشو څه خانه څنګه وشو حادثاتي تور وشو یا د نسیان په بنیاد شو د هېرې په بنیاد شو هغه ته وایي خطا په ګناه باندې الله تعالی آخرت کې نیول کوي په خطا باندې نیول نه کوي په ګناه نیول کوي په خطا باندې نیول نه کوي پیغمبر علیه السلام یو حدیث کې فرمایي رفع عن امتی الخطا والنسیان زما د امتنا الله تعالی د خطا او د نسیان د هېرې کیس دا یې وډرا کړی دی یعنی مين سے کم کار دوی نه وشي یا په خطا یا په هېره اللہ تعالیٰ والا بیا سزا نور کہی بانے سزا ورکی پا گناہ بانے او گناہ وائلیشن او پامالی دا قانون دا ارادی طور ذکر چی ارادی طور وائلیشن اوکے سنگا ارادی طور چی وائلیشن اوکے نا اغا خو اتا کی چیلنج کول دی اغا تو شیل authority challenge کول دی نا چی authority دی چیلنج کر then you have to face the consequences that's something logical شمس دا لاجیکل نه لاجیکل نه دا ګور اسلام ټول لاجیکل the napuhai we have to define and we have to determine napuhi یو خدا دا چې کوم ځای کې مناسب اویلیبل دي دین علم اویلیبل دي صحیح no ignorance of law is no excuse دا بیا جنرال رول دی دا شمس ته بیا ځان سره بچی نوٹ بک راړه because you have the talent right توفا بتا لیکل کول کنه no ignorance of law has no excuse قانون د پاره د دې اوس کدل ته خدای مکه مونږ د امریکای د یو قانون سټیزنز یو د امریکای د یو قانون وایلیشن مو کو او بیا مو په کوټ کې دا پلی واغسته ماته جی پته نه و نو سوې جج وایي چې بیا کوته نو ګلا جامنو له ورته چوکړي ها هغه بتاته و چې ignorance of law is no excuse دیو جنو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الحلال بین والحرام بین څه شی لافل دی او څه ان لافل دی څه شی جائز دی او څه شی ناجائز دی
حضور علیہ السلام فرمائی in most of the cases these are very much clear. یو کامن لے مینو مغی باندې کوئی چې دا شی روا دی او دا شی ناروا دی. اوس کې یو سړی وایي چې انسان مړول بلا وجه، ما ته ګوره دا پته نه و چې دا جایز دي که ناجایز دي. نو څوک به ورسره ومني؟ هغه بیا لومړی بوځې سایکاټ ده. دروګار څه ته به بوځې؟ نو لومړی خو به بوځې سایکاټ ته، تر دې سړي څه پرابلم دی، د یعنی ذهن چې دی هغه صحیح نه دی. نو که هغه پروون شو چې دی سایکو کیس دی، نو بیا خو د کیس would be treated other way around. یو به د هغې مسله بل شان وي، خو یو سړی خو پروډنټ سړی دی، یو سړی یعنی پوه سړی مینس کې کامن لے مین دی. نو په دې باندې کامن لے مین هم پوهېږي د چا سامان پټول، د چا پیسې پټول، چا ته دروغ ویل، چا سره دوکه کول، د چا مال خیانت کول. اوس په دې کې د چا اختلاف کېدی چې د مسلمانو د کافر چې دا به جایز وي که ناجایز دی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الحلال بین والحرام بین. څه شی دی لافل دا هم واضح دی، څه شی دی ان لافل دا هم واضح دی. وبینهما امور مشتبهات. او پیغمبر علیہ السلام فرمائی in between there are certain issues which are confusing. څه شیونه داسي چې بغیر د علماء نه بل څوک پې نه پوهېږي. علماء فایند آؤٹ کوي چې دا لافل دی او که ان لافل دی. هغې ته وایي confusing issues. هغې ته څه وایي؟ لکه نن سهار موږ په دې فقه کې دا مسله راغله، فقه کلاس کې نو هغې کې مو دا ذکر وکړو د دې چیز نه دی، د دې چیز د سختولو لپاره د دې بیبي انیمل د خېټې نه یو شی اخلي، هغې ته فقها انفحه وایي. نو دا دوه قسمه، یو سالډ وي بل لیکوډ وي، یو سالډ وي بل لیکوډ وي. نو د چیز پرپز دپاره هغه شی سالډ د چیز دپاره اغوستل دا د ټولو ائمو څلور واړو په نسبت باندې جایز دی. ارچا د څلور واړو په نسبت باندې جایز دی، او هغه لیکوډ چې دی هغه صرف د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه په نسبت باندې جایز دی. باقی ائمه وایي that must be avoided. لیکوډ must be avoided. صحیح. نو اوس عام سړی که هغه نه تپوس وکړي چې د دې دپاره هغه د بیبي انیمل د خېټې نه یو شی اخلي، نو چې هغه د چیز دپاره استعمالول جایز دی او دا چیز مونږ خوړی شو که نه شو خوړی. صحیح. نو اوس دا شی چې دی دا د کامن لیمن خبر نه ده. د دې لپاره مفتي ته اپروچ کړي. څه به کړي؟ مفتي ته به اپروچ کړي چې what should be done. نو مفتي به تا ته وایي چې کوم یو یې اغوستی دی، یعنې دا ته کوم چیز هغه سالډ انفحه والا که لیکوډ انفحه والا. نو که هغه سالډ والا وي نو موږ ګورو ټولو ائمو په نسبت باندې جایز دی. که هغه لیکوډ والا وي نو بیا هم امریکا کې موږ فتوا ورکوو، اگر چې شوافي وي نو هغوی فتوا ورکوي د امام صاحب ابو حنیفه رحمة الله علیه په قول باندې چې امام صاحب ویلي جایز دی. just go ahead and take it. got it or not؟ سبلا خانه. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې وبینهما امور مشتبهات. د لافل او د ان لافل میس کې څه امور دي، یعنې څه شیونه دي چې هغه کنفیوزینګ دي. اوس په هغه سچویشن کې چې کله راغلی او سټک شوې نو څه به کې؟ نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه. کوم ځای چې په یو شی کې کنفیوز شوي چې دا به جایز وي او که ناجایز وي، پیغمبر علیه السلام فرمایي اهمه طریقه دا چې وډرال کړه. اشی کومه چې فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه. دو شیونه به محفوظ شي چې الله دپاره د دغه شی نه واپس وي چې still that is not clear to me whether that is lawful or unlawful. دا ماته واضح نه دی چې دا lawful دی او که unlawful دی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي بیک اپ کړه په شاشه دی. نه دا توکل په خدای دی، خو هلته خدای هم وایي چې زما په خپل ذات توکل دی. تو څنګه دا نروس سسټم دی صحیح دی؟ نو فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه. حضور علیہ السلام فرمایي څوک چې د الله دپاره د کنفیوزینګ ایشو نه شاته شه نو د دوه څیزونه خپل محفوظ کړ. یو خپل دین محفوظ کړ، بل خپل عزت محفوظ کړ. دین محفوظ کړ او بیا خپل عزت محفوظ کړ. ځکه دا توکل په خدای باندې سین دی سبا خپل عزت هم په دا ولګي. دی جری شي دی بورډ شي، نو چې بورډ شي نو ته بیا حرام مرام نه ښکاري. او حضور علیہ السلام فرمایي ومن وقع فی الشبهات وقع فی الحرام. او هغه څوک چې کنفیوزینګ ایشو باندې توکل په خدای وکړ نیکسټ په دی حرام شي کې توکل په خدای. صحیح. او حضور علیہ السلام مزید تفصیل لپاره دا بیان کړ. سیف الله خانه وی فرمایل چې الا
وان لكل ملک حما وحما الله محارمه. هر یو بادشاہ یا هر یو اتھارٹی یا هر یو رولر صحیح یا هر یو قوت د دې د پاره ریسټریکټډ ایریاز وی چې هغه ته د عام پبلک نه نوتل ناروا وي. عام پبلک نه نوتل ناروا وي. که عام پبلک ورته ورننوزي نو هغه he will be held and he will be taken to a court of law. هغه بیا چارج کیږي دا غیر لپاره. لکه مثلا خصوصا پاکستان کې دا د آرمی دا ګیرزنز وی آرمی کیمپس آرمی ګیرزنز نه کې بعض اوقات یو بورډ لګېدلې لیکلي ریسټریکټډ ایریا سی لیکلي ریسټریکټډ ایریا چرته لیکلي سترانګلی ریسټریکټډ ایریا دا غیر لپاره ځان خپل قانون کې رول دي چې دا سړی کړه وایلیشن وکړو او د دې لاین نه راوړاندې شو نو دیو بیا څنګه هندل کیږي قانون بوله څه سزا ورکړي. نو حضور اسلام فرمایل الا وان لكل ملک حما د سرټن اتھارټیز لپاره د خاص قوت لپاره یو خاص ریسټریکټډ ایریا ای او حما الله محارمو د خدای ریسټریکټډ ایریا دا هغه چې کوم شی خدای حرام کړی دی. چې کوم شی خدای حرام کړی دی معنا دا چې دا شی ریسټریکټډ ایریا ده. صحیح ندی کې به قدم نه کېږي او که قدم نه کې خود نو التا بیا د آرمی د رول لاندې چارج لای پیټو ورته دی. صحیح وحم الله محارمه د خدای ریسټریکټډ ایریا هغه څه شی ده چې کوم شی حرام کړی دی. او حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دغه وګورئ په لاخانه او ټول ریسټریکټډ ایریا هغه د شروع کیږي او حضور وایي سٹاپ دی ځای لسکه دا مخکې د اسلام شه پیغمبر اسلام مثال ورکړی دی وان من يرتو حول الحما وقع فيه. یو سړی که هغه خپل غوا یا لیم یا ګوټ یا بل څاروی او کیټل هغه د فصل په قرب کې سړی تاسو راولای سوای ورته یعنی د فصل نه چاپیره سړی نو حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا عین ممکن ده چې دا غساوي نو فصل ته خلاصي او دا فصل ته خلاصول حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ریسټریکټډ دي. دا ریسټریکټ نو سړی به څه کوي وایي د فصل خواته نه ګوري د جوارو په کوله نه سړی د جوارو په کوله نه سړی نه کوي کله جوارو په کوله باندې سړی ناغه ځکه کړل د کبل نه او د درب نه وي او دریم چک د ټانټې نه وي. صحیح ده نو دا کبل او درب ولا صحیح دی او ټانټه ولا حرام نه. اگر د کېټل لپاره حرام ده کله پټي مالک راغی هغه یعنی ډبای دی چې ته وې ډوم دې دا د جوارو به څه وې سره صحیح. نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه رنګ الله تعالی محرمات د اصل لکه ریسټریکټډ فصل ناغه خوا کې وې مسره ودا لږ ته ودرېګا صحیح. سو حضور صلی الله علیه وسلم یعنی د قرآن او د سنت دا کمال دی ها چې د یو کلیوال ساده سړی نه والي تر پی ایچ ډي پورې هر یو سړی برابر پوهیږي چې کله پوهیږي حضور اسلام یا الله داسې مثال ورکړي چې د کلیوال سړی نه واغله تر پی ایچ ډي پورې ها هر یو سړی به پوهیږي چې کله هغه یعنی پوهیول وکي نو دا ځین کې خبر راځي څنګه عجیب مثال سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبر واضح کړه او ورپسې فرمایل الا وان فی الجسد مضغه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ټول نه زیات مهنت پزړو وکړه ټول نه زیات مهنت پزړو وکړه وان فی الجسد مضغه ځکه انساني بدن کې دنه د غوښې یو ټوکړه ده د غوښې یو پیس دی اذا صلحت صلح الجسد كله کدی ټیک وی او صالح وی ټول باډي ټیک وی و اذا فسدت فسد الجسد كله کدی ډسټرب شي نو بیا ټول باډي ډسټرب وی الا وهي القلب. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه مورسل او پیس اف میټ دا زړه دی. نو حضور فرمایي چې د زړه متعلق ډېر لوی کنسرن ساته چې سپریچوالي دی اسټابلیش شي. اوس که فزیکلی زړه صحیح کار نه کوي ها نو ته خټک کاږي ورخه غټ بدن دی صحیح لاسري صحیح پیل دی خو طالب بیا د ډي ام وی والا ډرایوینګ لایسنس درکې ها نه درکې وای تا ته سیزر دی یا نه درکې وای تا ته واټ خبل دی کوئی ګاډي نه چلولې خبره ده ان کړه سو در جاب هم نه درکې خصوصا سنسټیو جاب وای نه دا خو ټربل والا دی سوینګ پول ته هم څوک نه پریږي ځکه وای دا خو ټربل والا دی حالانکه تورته مال خصه نه نه سوینګ بدل کې خو سنټر دی خراب دی صحیح مونږ کار کې جوړه
نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي هم په دغه قیاس کا سپریچوال انداز که سپریچوالي د زړه ګډ وډي ټول باډي تباہ برباد ده او که سپریچوالي دی اوکے وی لاس دیم ټیک دی وګ دیم ټیک دی سترګې دیم ټیک دی فلان 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 په یو حدیث کې دومره کمال سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول امت کوئی څه په خانه کسنګې کوئی ولقد عهدنا الى آدم یقینا مونږه حکم کړو آدم علیہ السلام ته من قبل مخکې دینا فنسیا غنیشو ولم نجد له حزما امونږه ونمونډ د لپاره حزمن سترانګ وی حزم معنا سترانګ وی وَإِذْ قُلْنَا آیاتا چوئے مونږ فرشتو تا اسجدوا لآدم چې سجدو کوي آدم ته نو ځان ته یو مسله ولیکا چې سجده زمونږ د شریعت نه وړاندې دوه قسمه وا یو ته وی سجده تعظیمی او بل ته وی سجده د عبادت هر چې سجده د عبادت ته دا په ټولو شریعتونو کې ناروا ده سجده د تعظیم زمونږ د شریعت نه وړاندې جایز وا سجده تعظیم زمون د شریعت نه وړاندې جایز وا کینګ ته خلکو سجده کوله زمون شریعت چې راغله نو دا پرفیکشن پیدا کړ چې سجده صرف الله ته کېږي د الله نه علاوه بل چاته جایز نه ده عربو کې هم دغه رواجو هغه به د قبيلي چیف ته چې کله راغلل نو سجده به کوله ورته د قبيله مشر ته به سجده کوله دورانیانو به خپل مشر ته کوله افریدو به خپل مشر ته کوله موږ یو څو خپل مشر ته کوله فار ایگزامپل د هر ټرایب به کوم چیف ټین چې وو هغه ته به سجده کوله حضور علیه الصلاۃ والسلام روانو صحابه ورسره یو قبيله سردار ناستو او دا هغه د قبيله خلکو هغه ته سجده کوله چرات نلبا صحابه عرض کو چې او د الله پیغمبره کله تعظیم د پاره دا سجده کول یو لوی سړی ته جایز وي فانت احق ان يسجد لك ته خو بیا زیات حقدار چې تاسو سجده وکړئ ځکه تاسو خو به شخصیت دنیا کې بل دا د عقیده مسله ده چې د محمد رسول الله نه لوی سړی دنیا کې بل نشته صحیح دیو چې خو د محمد رسول الله په نوم باندې مسلمانان دغه په عزت باندې ځان شهیدای کنه شهیدای سورہ قیامت جوړ شو چې رکعاتونه شایع کړي ټول دنیا کې ولې قیامت جوړ شو بلکې یو اخبار والا هغه باندې مبینات او څنګه په اخبار کې راغله په جرمني کې یو پاکستانی سټوډنټ هغه باندې حمله وکړه صحیح ناغه سټوډنټ گرفتار شو ناغه د جرمني دغه وای دا پولیس والا وای هغه خودکشي کړې ده او پاکستانی گورنمنٹ په بڑا احتجاج وکړ دا پولیس والا مړ کړی دی دا پولیس والا مړ کړی دی صحیح شو اني هاو کله ووم تاریخ نن شروع شو نن د زما په خلا ډیډ باډي زی نو دا ټول مذهبي جماعتونو دا غره ډیډ باډي د ریسیو کول د لپاره لوی استقبالي تیاری کړي چې دا محمد رسول الله عاشق دی صلی الله علیه وسلم دا عاشق رسول څومره لوی اکرام او احترام دی عاشق رسول خدای له زکه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا خو مونږ ته خپل ځان نه زیات راخو دي د خپل اولاد نه زیات راخو دي دیو چې خدای دومره سنسټیو ایشو دی دومره سنسټیو ایشو دی چې اوس مغرب ته پته ولګي خامو وګینه مونږ درچا مووی او کارټون جوړم خو دا یو نارمل شی دی مونږ ته خدا پته نه و څه د خدای عیسی علیه السلام هم جوړی درچا جوړی صحیح حالانکه مسلمانانو کې خدا پرې نه و د جمعه د امام کې توهین کو نوم دې بیڑا کړل خلک دمړی داغه مقتدیان څه دي ا دمړی وایي زموږ د استاد پیخي کړی دي نو زموږ د استاد پیشي کړی دي تاسو پیشي وایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا حضور اسلام نے تاسو ته ویجی بیا خو ته زیات حقدار چې تاسو سجده وشي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبره فار اور واضحه کړه چې لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء يسجدن لازواجهن کزما په دې دین کې ذره بردا گنجائش وي چې انسان ته سجده کول شي انسان ته سجده کول شي نو ما بشرو ته حکم کړو چې خپل خاوند ته او مېړه ته سجده کوي ها
نه ما وایي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانه کې پوزیشن دغه رنګیو کله موجود دوه متعلق پیغمبر علیه السلام خبره کول اذر وی اعلان دا چې خاون ته ویلو چې کور ته راځي نظر په سجده پریوځه لا ابدا ريسبكت لا امرت النساء ان يسجدن لازواج او اصل کې دا ډیسټربنس دې سره پیدا شو چې شریعت اسلامي یو کو ټیلنٹ تقسیم کړی دی فطری طور الله تعالی ټیلنٹ تقسیم کړی دی فطری طور نمبر 2 مسئولیات او ذمہ داري هم تقسیم کړي د ټیلنٹ بنیاد باندې قران کریم کې الله تعالی فرمایي نثار احمد بھائی عجب دغنی کا ویڈیو پاله جی دیکھو ټربل کې نه دی زرا مده ستاسو ریزرویشن سټیټس نو د ټیلنٹ تقسیم قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې ما مختلف مخلوقات پیدا کړي دغه مختلف فنکشنز دي صحیح او په مختلف مخلوقات کې مختلف انواع پیدا کړي دغه مختلف فنکشنز دي نو فرمایي د انسان په حواله چې انسانان بنیادی طور خو ایکول دي په حیثیت د انسان پیغمبر علیه السلام د دې ایکوالټي او د مساوات او د برابرۍ ذکر کوي چې الناس سواسیه کاسنان المشت پیغمبر علیه السلام فرمایي انسانان خپل کې یو بل سره داسې ایکول دي لکه د دې ګمنځ د غاښونه چې څنګه ایونه دي تاسو ورسوي تاسو کو تجمنځ وایي څوک موږ ته منګس وایو ها منګس وایي ګمنځ دې ګمنځ وایي ها نو دې ګمنځ وایي موږ ته منګس وایو او تاسو ورته ژمنځ وایي so anyhow دا different accents دي شانه وایو نو اوس دغه ژمنځه یا ګمنځه یا منګزه د دې غاښونه کته پورته وي او سر باندې راځي سر دې وسای او هغه سپټیکي د سر زخم سپټیکي د زموږ یو ملګری دی هغه به د سر روزانه خورو نو هغه سر سپټیکشن غریب د تکلیف دی اوس ما خام درته یی دعا کوله ته ډېر تکلیف دی نو ما خو قاتلې چې دا ډېر ملک خړای هر وخت ته ساره ما خام خړای نو اخر به وسک نو به هغه نه نه هاو ژمنځه یا ګمنځه یا منګزه د دې غاشي د ایمن وي سطح برابرۍ که سطح برابر نه نو دا ټربل پیدا کوي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ګوره څومره ساده مثال سره پوي پويږي چې دې کې دا مساوات برقرار ساده انسانانو کې که انسانانو دا مساوات نو دنیا به دغه څه ډیسټرب لکه دا څنګه ډیسټرب ده ټول دنیا سپټیک شوی ده کنه ټول دنیا سپټیک ده یې ټول ته وایرس لري ځکه لګیدل دي چې انساني مساوات دنیا نه ختم شوی دي انساني مساوات پیغمبر کمال کوي په یو جمله کې یعنی د عربو ساده خلک د سارا خلک د دین خو مثال یې د بل ور کول شي څومره بهترین مثال ورکړي صحیح یا قران کریم کې الله تعالی بار بار یو محاوره ذکر کوي پروورب بعضکم من بعض نو د دې ټیکنیکل معنی دا ده چې تاسو یو شان یې متساوون فيما بينكم صحابه ترجمه کوي متساوون فيما بينكم تاسو په حیثیت د انسان ټول یو بل سره برابر یې په انساني بنیادونو باندې د رنگ په اساس د علاقې په اساس د ژبې په اساس د وینې په اساس سلرواله او برواله انسانانو کې نشته ټول انسانان دي څه شي ټول انسانان دي او پیغمبر دا خبره صلی الله علیه وسلم مزید تفصیلی بیان کړه وی فرمایل چې لا فضل لعربی علی عجمی د عربی د پر دی وجه چې د عرب دی فنان عرب باندې هیڅ پرایورټی نشته او د عجمی د پر په دې بنیاد چې د عجمی دی په عرب باندې هیڅ پرایورټی او ترجیح او برواله نشته حضور رسول الله والسلام فرمایل د تو د پر په سپین او د سپین د پر په تور هیڅ برواله نشته او وی فرمایل ایکوالټی کلکم ابناء آدم تاسو ټول دی یو آدم جینز او دی یو آدم اولاد دی نه صرف دا چې په تاسو کې د لرواله برواله دي بلکې حضور فرمایي تاسو کې تواضع او عاجزي پکار ده ځکه دا لرواله برواله هغه شروع کیږي چې سړي کې تکبر راشي نو یو قوم کې تکبر راشي هغه ځان به سپیریئر ګڼي د نورو اقوامونو ګڼي کنه او فرد کې چې تکبر راشي نو هغه ځان سپیریئر ګڼي د نورو افراد او انسانانو نه حضور اسلام فرمایي چې قوم یو کفر دی
نو ته جین بچای د آدم علیه الصلاۃ والسلام او حضور د تواضع د عاجزۍ د پر مونږ ته باعث مو خود او آدم من تراب ته پته نشته چې آدم څنګه پیدا دی نو خوره کې تواضع ده که تکبر ده تواضع ده پکې د دې وجه خخره او کټوان او سپیو پیشوګان او ارڅ کې د پاسه ګرځي متیاده په هم کوي او د سماته په هم کوي خوره انکار نه کوي تکبر نه کوي سړي دا متیاده راوالي په لمه خبر راځي صحیح نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کلکم ابناء آدم پیغمبر کمال کوي یو خبره الفقره ساينټیفیکلی د پیغمبر یو خبره چې انالایز کې نو دنیا مقابله کولی شي کلکم ابناء آدم و آدم من تراب آدم خود خاور نه پیدا نو د خاور نه پیدا بندا هغه باید چې تواضع او عاجزی پکې هغه بریتان لتاو په څور کوي صحیح شو نو حضور علیہ السلام اللہ تعالی او فرمایل په آیت کې سورہ نساء کې چې ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض الله تعالی چې تاسو لا په یو بل باندې کم ترجیح درکړې د ټیلنٹ په اساس د ټیلنٹ په اوس شمس د ټیلنٹ سره دی ګریجویټ شوی د یونیورسيټی نه فار ایگزامپل زمين ګریجویټ شوی ټرای مې وکړه خو مې نه کړی ټرای مې وکړه خو مې اوس په دې باندې څو کوم خدای څو کوم چرته عدالت ته بوزه ها شو کولای شو الله تعالی فرمایي نه ته په دې خپل میدان کې کانټینټ ساته دې خپل میدان کې کانټینټ ساتي ته دې د سره حسد په دې بنیاد نه وکي چې دې ولې ګریجویټ شوی د یونیورسيټی نه او دې تکبر نو کی پتا باندې چې داسې جاهل سره دې زه خو دې سیسن ګریجویټ یم نه الله یعنی بنیاد هغه ده تواضع عاجزی تاسو یې کولې نو چې کولې ټیلنٹ الله تعالی افراد له مختلف ورکړي دي دغه رنګ نارینه او زنانه له مختلف ټیلنٹ ورکړي دي زعمومن تاسو ته مثال درکوم چې ته وګوره الله تعالی زنانه دا ټیلنٹ ورکړي دي چې دې تصور 15 شپږ اته واړه معصومان حواله کا دا خپ اسانه هندل کول شي او ذوالفقار ته کدي یو معصوم د 2 کالو د سلورو غنټو د پاره حواله کړي 2 غنټې پس به بیا سر نه وړي صحیح او بیا به ډول ویلي ګوره نه زموږ د خپل ته لازم سسټر دا هغه سسټر دومره خو محبت سره واړه ماشومان دا کېږي والا او داسې یعنی زماغه مسایده هغه کله چې دا زمادونو سکول نه لګ وخت راشي نو بیا دوی تراوړي صحیح ناغه مغه ټیچر سره دومره ډیره خوشاله ځکه چې هغه ټیلنټ او بیا ټرین شي ټیلنټ او ورسره ټرین شي دي نو په تقدیر اوس دغه کېږي د پاره دا زنانه ټیچر د په دې بنیاد چې دا ټیلنټ الله تعالی زنانه کې پیدا کړی نه کې دا ټیلنټ شته نه نو الله تعالی دغه ته اشاره کوي چې للرجال نصیب مما اکتسبوا نارینه د پاره دوی هغه حصہ ده which they have availed naturally چې کوم شی دی نیچرلی اویل کړی دی الله ور کړی دی وللنساء نصیب مما اکتسبنا او زنانو د پاره دوی پورشن دی چې کوم دوی نیچرلی گین کړی دی الله تعالی طرفنا اوس ورپسې الله تعالی فرمایي چې سړی دا کوشش نه کوي چې د خود ټیلنټ ځان کې پیدا کړي او خود دا کوشش نه کوي چې د سړو ټیلنټ ځان کې پیدا کړي ځکه دا ان نیچرل دی تاسو څه او ان نیچرل کار دا ری رزلټ چې هغه نیگیټیو راځي ان نیچرل کار چې دا ری رزلټ هغه نیگیټیو راځي پازیټیو کله نه نو دی وجه الله تعالی او فرمایل واسال الله من فضله بینګ مسلم بس الله تعالی نه دا غواړه چې ما سره خپل مهرباني وکړه چې زما د ټیلنټ بنیاد باندې زما کومه ذمہ داری ده چې هغه صحیح پوره کړم ځکه چې زناري نه او خدای کومه ذمہ داری زما په حواله کړې ده او زه نه پوره کوم I would be questioned by Allah subhanahu wa ta'ala and I would be punished by Allah چې تاولې ذمہ داری نه پوره کړې same is the case of a woman نو الله تعالی واسال الله من فضله اوس ریزرویشن کې دی وی یره چې دغه ټیلنټ خو مال عمره کړې ده د خدای دغه ټیلنټ مال عمره کنه الله تعالی فرمایي you have nothing to do with that distribution of Allah subhanahu wa ta'ala دغه استغفر نه دی ان الله کان بكل شيء عليما الله تعالی په هر څه باندې عالم دی maybe in past or in future or in present you just believe in Allah subhanahu wa ta'ala چې الله څه کړی دی why that's okay الله څه کړی دی why that's okay نو الله تعالی دغه تقسیم کړی دی ذمہ داری ورکړي زنانو ته دغه او نارینه ته دغه تکنیک نه اولیکا چې کله فیملی لایف د زنانه او نارینه شروع کیږي نیز واده نه بعد نیو فیملی کر شروع کی چې واده وشي
نو چې واده وشي نو اوس اسلامically دا فیملی به څنګه ته سموث او فلوئنټ روانه نو څلور شیونه دي. لومبه خو د واده باید چې پراپر شرعي انداز سره وشي. پراپر شرعي انداز نو پراپر شرعي انداز څه دی؟ دو څیزونه مد نظر ساتي. Yes, family or guardian has to decide. Guardian by decision کوي. So لار رور اکا دای کاکا ته اکا وای مونږ کاکا وایو دای اکا وای صحیح. نو پلار رور اکا یا کاکا صحیح. او کدا درې ولني نو بیا فرست میل کزن د اکا زوی فرست میل کزن می دا اکا زوی دا ګارډین دا څوک دي؟ The guardians be. Women, they do not have the right to decide. Even Kumur hum we. Zakad agid Islam ke dora exposure visce society hai. Zakad Islam ke zanda yo unit ke single unit ke. They bas separate ke na di ho wallah. They se separate kana da bata pakra disturb da confusing de. Na keep in view che zamana da para Shariat Islami dumra frequent exposure ijazat war gayi. Why? د دې وجه په پیغمبر زمانه را لګلې ځکه چې پیغمبر has to be exposed to humanity in general. صحیح چې په هر فیلډ کې باندې ایکسپوز وي ځکه اوبرول ماډل نو څه دا ایکسپوزر کول شي دا ایکسپوزر په لاره پر ناروا دي هغه لپاره ریسټریکشنز دي اله لپاره څه دي ریسټریکشنز دي نو د دې وجه خدای پیغمبر را لګل چې هغه لپاره ریسټریکشنز دي د ایکسپوزر او نارینه هغه فریکوئنٹ هر چاته اپروچ کول شي اوس خدای دا فریکوئنٹ ایئر چاته کول شي وای نشي کولای ایون دو په دې دومره آزاد دنیا کې هم دا اپروچ دومره فریکوئنٹ دی لکه څنګه چې ناری نه ځکه دا په نیچر کې نشته خبره ده کې راځي نظر امره دا ستا په ډیماند دا دوره تفصیل دی صحیح. نو اوس دا مې ذکر کو چې فیصله دا خو به ګارډین کوي نو د ګارډین د فیصلې دوه تصورات دي دا په بریکټس کې ورته ولیکي او سینو کې یو تصور خو دا دی چې پرمیشن به هغه ورکړي اجازه به هغه ورکړي او دویم تصور دا دی چې اپروول به هغه ورکړي. دا د امام صاحب مذهب دی د درې امامانو مذهب کې صرف پرمیشن دی دا مذهب کې اپروول نشته دای مذهب کې اپروول نشته نو دا دغه تفصیلی خبره ده دا مختصر نه ده ته ولي کنه اصل پرمیشن چې ده پرمیشن دا د واده نه پرایر دی لومبنه دی اجازه چې ده دا د واده نه مخکې دی او اپروول دا د واده وروسته دی. نو درې امامان وایي کپری پرمیشن دی الک یا جنای د خپل ګارډین نه نه اغسته نو دا واده نه لټ وایډ دی هغه ته ولیکي که مخکې نه پرمیشن نه اغسته او واده وکړو نو دا واده وای نه لټ وایډ دی ځکه چې پرمیشن نشته کسټوډین کنه کاوشم. او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې کپری پرمیشن نه دی اغسته او نکاو کا الک یا جنای صحیح خو لیٹر اپروول the guardian now تملاشه okay now you have done it no according to Abu Hanifa that's okay څنګه ټول نه لاجیکل اپروچ دی امام صاحب دی په فقہ کې ټول لاجیکل اپروچ دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ناغوي چې واده خو کړل بغیر د پرمیشن نه خو څه کله ګارډین ته اطلاع ورکړه هغه څوک اپروو کړ صحیح نو that's okay او که guardian نه اپروو کوي نو the guardian has all the right to go to an Islamic court of law دا ټول کول سره چې کواده وشه الکو کو یا جنایو کو پرمیشن نو غسته guardian اپروو کوي نو کانټراکټ کو شوی کانټراکټ دا څنګه لین وایي کیږي نه له ما سره په لاره باندې کانټراکټ دا څنګه لین وایي کیږي نه له بو وایي کې په څه باندې په کوټ باندې ناغه پلار وی کرور وی کاکا وی که فرست کزن وی he can go to a court of law چې دا زمونږ لپاره عار دی دا زمونږ لپاره شرم خبره ده دا زمونږ خاندان لپاره د شرم خبره ده we have to nullify it and then it depends keeping in view
دي سرکمسټانسز جج بګوري قاضي بګوري چې څه سچويشن ده یعنی دا مست نه ده چې قاضي به خامخا نه انوایټ کوي او کې تراغله دا نو هیرینګ کوي او د هیرینګ پس منظر کې چې قاضي کوم ډیسیژن ته ورسي نو کاغه ډیسایډ کړه چې نه انوایټ and that's why the marriage stands wise صحیح party next to you will participate. دا پټه خبره نه ده For example, female father and next. no female father no he has all the right That was Pakistani case. no he has all the right to go there and to sue صحیح اوس کوم یو وډرال کو یا قاضي دغه لپاره وډرال کوم کانټریکټ په باطن نشته it had be the contract one side نه کی دا ورګه جواز کوم دا یو لکه زمانه کار دی یو لکه دا یو جوک دی یو لکه چاته وې زما وعده دی څه دی وعده دی نو مشر ته تاسو کله کله لا پښه هغه ته تاسو کو وی وعده دی ار یو شور وی او دا چې عمر لکه 50% شوی دی دا چې عمر لکه 50% دا ورته څنګه وی زره دایم کې نه او هغه ته کله نه خدای ورکا دې ته وعده نه وای دي چې 50-50 نه نو ستاره کې وعده دي چې 50-50 نه دا 50% اپروول دی یا 50% رضا ده نه دي چې 100% رضا ده اوس دې خبره ده چې راغله نو نمبر اول نکاح یعنی وعده ها البته شریعت اسلامی هغه داسې هم نه کوي چې فورس کوي الکه او جنای دی ګارډین دا ته ولیکه چې ګارډین دا حق نه لري چې خامخا فورس کوي لار یا رور یا اکا بلکې شریعت اسلامی کو تر دې حد پورې وضاحت کړي چې عموما یعنی زمونږ روایت دا دي چې پلار حضور سره دا خبرې ډسکس کوي کوي صحیح پلار کو دا خبره کولای شي صحیح نو دا چې جنای چې لګیای چرته اوړاږي جنای لګیای او اوړاږي نو دا پلار د خپل خزه ته وای د فلانی مورې نه ورته ها وایره د فلانی یو زوی دی فلانی یو زوی یعنی چلو فار ایگزامپل ورکو شمس you are already done yes so that's why we are giving examples yes د قمر زمان یو زوی د شمس ډیر شریف نوجوان دی صحیح ټیلنټډ هم دی صحیح لوکینګ شایسته دی او اخلاقی سره هم دی او کمیټډ او پریکټیکل مسلمان دی صحیح نو داسې الګ کړه چې د لور د پاره رښتې د پاره یعنی سړی ته اویلیبل وي نو تاسو څنګه خوخاره صحیح او دا مقصد دا نه دی خزه سره مشوره هم کوي خو اصل کې میسج ورکوي چاته خپل لور ته چې شي شوډ ثینک اباوټ دیٹ او بیا کله ور داسې ورته وایي خپل خزه ته چې په دې جنای سره داسې خبرو وکړه دې جنای سره بیا داسې خبرو وکړه نو اصل ته فقها او تر دې حد پورې دا ایشوز واضح کړی دي چې اوس جنای ته کله مور خبره وکړه صحیح نو که هغه ضحک وکړه ضحک معنی معمولی خندا داسې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي جذبه ہے ان دون نکاح اٹ از رضا دا کنسنٹ ہے دا څه دی دا کنسنٹ ہے کہ جنای اس رد عمل ظاهر نه کړ خاموش پاتې شو that is رضا and consent and just go ahead yes go ahead دعا دغه خبره چې جنای دا څوک یعنی پونچ ورته د مکر نه جوړه صحیح امام صلی الله علیه فرمایي دا خاصه د معاشري هغه بندونه دي معاشري سره دا غي ټایز دي نو بیا وګو ہے that is consent ها هغه اتماسفیر داسې دي کوم چې بیا جنایت خلک په تاسو بس اډو لا ویل نو پالاتا نو کو صحیح خونه که هغه ډېر په ډرک ډک باندې وژړل صحیح د زړه د اخلاص یې وژړل ا ډوډۍ خوراک یې منکا ها نو بیا امام صلی الله علیه فرمایي دا وکړه یا فورس کوما دا زیاتې دي سره دا به سره زیاتې دي یا که غیر د مل کار قهقهی سره قهقه ته صحیح نو کدا څوک هغه ته شی ډرامه ښکاری اته شی ډرامه ښکاری بیا امام صلی الله علیه فرمایي به ډرامه کا فورس کوما تاسو غونډه کله چې خپل خان نه تاو لیکل ته پورا خطیب یې خود دې ورکې دې کامنو ان نه سره احمد دې
ما يصير دور تقول نولي وغير نيك ها وجه عميق نولي ها زه صحیح شوم اني هاو په سیدی کې نه بیا به صحیح نو یو خو دې دغه زواج او نکاح دې سره په فیملی سٹارټ شو دویم شي هغه ته وایي الملک اختیار یعنی چې فیملی اسټابلیش شو اوس فائنل اختیار او ډیسیژن بچا سره فائنل ذکر دا یو ورکه کینشپ دی یو ورکه سټریټجی ورکه دا بچای دی مختصره صحیح او فارسی کې غي یو مقوله لري وای دو فقیرے در گلی میں گنجاند ولیکن دو بادشاہ در اقلی میں نہ گنجاند نو فارسی کی یو مقوله ده وای په یو کند تاسو کند پیژنئ کند وای د درویشان ځان باندې چې د مختلفو ټکرو نه یو غټ صادر جوړ کړي د ګډړی او ګډړی ورته دا ګډړی خو د اردو لفظ دی موږ ورته کند وای لالا زوی ورته کند ورته وای نو اوس دې ته وای ګډین جیلم جام یس نو هغه وای دو درویشان په یو کند کې ځایږي او دو بادشاہان په یو سټیټ کې نه ځایږي تصور څه چرته چې دی عمر 2 صدران نه بس یو پریزیډنټ یو بادشاہ وي یو رولر وي صحیح ده ها نو اوس په دې سټیټ کې دا ورکوټه سټیټ دی دا ورکوټه سټیټ دی لہذا دلته و فائنل اختیار یو کسر یو هغه چاته وي چې دا ایکسپوژر عام وي چې دا ایکسپوژر هغه فریکوئنټلی هغه څوک دی سره دی نو د ملکت بچا سره اختیار دا بسړي سره د فیملی د پرابلمز دا نمبر 2 خو نمبر 3 د فلوئنٹ چلولو لپاره دغه شی ضروري دی چې د فیملی مسلې څنګه چلیږي سموث کی چلیږي د دې لپاره همواره چلیږي د دې لپاره دا ضروري دی او د دې دا معنا نه چې سړي بار وخت ډنډه لاس نه وي بټ sit down and stand نه دا تاسو بادشاہي نه ده ډیکټیټرشپ هم نه ده نو دریم شی دی ورته صحبت مین کمپینینشپ څه شي کمپینینشپ مرګرتیا چې د دوی به یو بل هندل کوي څنګه لکه د دوه دوستانو په شان څنګه به یو بل هندل کوي خزه قوم لکه د دوه دوست دي نوې صحبت لکه د دوه دوستانو په شان فائنل ډیسیژن کوي خاوند خو خزه ته وایي شي څنګه ده خو خدا کدا کور خرڅ عدالت فلانی ځای یو کور دی هغه لګ دینه وای ډم دی کمرین د دوه په ځای پکې درې دي او زما په خیال مونږ ته به دې کور باندې دومره پیسې میلاو شي هغه په خرید کړی شي یا سلګي پیسې او په زیات راشي نو سپاینل ډیسیژن خو خاون کوي زه کیپینګ نیو وانس اگین چې اسلام یو ون سنگل یونټ دی په اسلام کې سره باندې چې ګټه پکې د خلکو بدالي نشته صحیح نو چې سنگل یونټ دا ټول ارزونه نظر کې ساتي علماء ته یاد یو عام څه چې کتاب راوړي په یو کې شعوري نو په قلم کنفیوز شي صحیح کنو خلک څه کوېسچنو کې نو غیم کنفیوز شي صحیح نو دا د سره فائنل ډیسیژن ولې دی ځکه هی از د ارنینګ هاند هی از د گای هو از ارنینګ هغه ګټه کې قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء الرجال قوامون علی النساء نارینه قوام دي د خلو اوس د قوام دوه معنی دي د قوام څه معنی دي یو معنی د پرووایډر چې دې پرووایډر دی ټول ضرورت د ژوند مسوک راوړي ها خاوند براوړي نارینه براوړي صحیح او نمبر 2 دې پروټیکټر دی یا سره پروټیکټر دی یعنی د فیملی حفاظت څوک کوي کم قوم چې خزه باندې ټوپک راوالي ناغه د خلک خوې دا وایي دا څه بغیر ده خزه جنگ ته راځي دا وایي دا څنګه صحیح نو دا کار نه بلکې شذي خصوصا زمونږ استاد د پښتنو پر روایت په دشمنه ایریا الله دې ختم کړي دشمنه څخه خیر خبره نشته صحیح و د دشمنه ډیری زنانا الته چې په جنگ کې ډایرکټ انوالو او دغه خو وجه ده چې دشمنم د دشمن د کور زنانه ته فل پروټیکشن ورکړي کنه ورکړي صحیح تصور کې دی چې د پښتنو په وطن کې چې د یو سړي په بل چا سره دښمنی داغه د خود توهین بوکي دا خو د دې بغیر ته بلیانو کله کله دا سوچي مال بیا شعرا شو یا الله مونږ خپل روایت تباہ برباد کړو کله کله په اخبارو کې دا راشي چې خزه وشته
ها نو بس خدای دې خیر اور ورکړي زموږ شیخ صاحب شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا زمونږه څلور نیم شلې زره فوج انډیا سره په قبضه کې انډیا سره په قبضه کې شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایي اسلام د دې وجه دا شنری کمنټ کوي چې خدای په آرمي کې وی باقاعده تور دا دې وجه دا چې any type of situation can happen وی اوس کدا سچويشن هپن شو خود ته زموږ دومره مسلمانې خزې د هندوانو کنټرول کې دا به څومره د شرم خبره وه صحیح نو اني هاو فقام پښتانه ډېر ښه خلک اوس هم ښه ها او ګډوډ دا د پیسو هرڅه کوم ځای راځي کنه بیا انت ټریډیشن او روایت مادیت سره به اخلاقیات او اقدار او ویلیوز او نارمز دا نه پیدا کیږي نه پاتې کیږي صحیح دیو چې کله کله څوک راشي نو ماته ته وایي یاره دې بچي زور تا ما مرګریا زمون په دې وطن کې یو ضرب المثل دی تاسو ستوان پیژنئ ستوان تاسو نه پیژنئ لا لا پیژنئ ستوان دا بار نه دی وربشي دا وربشي ریتی کی دا وربشي پته به باندې ریتی کی او بیا وړکی یا مېدا کې وړي کې ناغه خلق پکی او پاتې باندې سفر باندې تل ناغه خدا کوټي زودا شرین نو او ستوان به نو سره واغستل چیرې جوړه موډه به ته یې لري یا نه نو خاصتوان به وپکل ناغه به وچو څه وچ ناغه وچ د دې وجه خو چې هغه پکې به ته واله راځي نو خپل به دا نه واله ځکه به بار راغلی زینو دا خپل بند ساتلی ما په خپل ډېر وړي او پاوډر ولې صحیح او ګوره پکې شي نو بیا په پښتو کې او ضرب المثل دی وې ستوان او شپېلې دواړه یو ځای نه کیږي صحیح نو چې سره ستوان خو ته ورواچي بیا وایي نو ستوان او شپېلې دواړه یو ځای نو زما مرګري امریکا او اقدار دواړه یو ځای نه کیږي صحیح شو ډالر او ویلیو دواړه یو ځای نه پاتې کیږي صحیح خو یا به ویلیو سره کمیټډ وي او یا به ډالر سره کمیټډ دی نو بس بات دې په ځاسي 50-50 به نو کوشش کوو نو صحیح کوشش نو څنګه غواړو دا چې ډالر د موږ سره د امریکای وي او اقدار د موږ سره د پاکستان او د افغانستان وي امپاسبل هغه څه خجل ده نشته کښته ده نه دا مخکېږي ونه نو دا ټول مسله روانه نو دا مسله دی ولي کړه سدي ولي کړه شابه څه فلان خانه شه درکټ کیږي نارینه دیبا یعنی ډیسیژن میکر دا خو دیم شه دی الملک خدای مونږ وې صحبت کمپینینشپ چې د دې فیصله کولو معنا دا هم نه ده چې دی ډیکټیټر دی صحیح اړو چاله به تاسو نه کینې بلکې حدیث کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تر دې حد پورې وایي چې د فیملی انټیکس ساتلو د پاره او د مسائل او د پرابلمز اوایډ کولو لپاره اذا بلغ ولدکم 10 فواخیه چې کله تاسو بچي لوروي او که الټ وي دا لسو کالو تور سي موږ ته ټینه جوړو نو دا ټینیجر کې دا ټرنینګ پوینټ دی دا د نیچر بدلیږي سکی نیچر بدلیږي دیو ما ساينټیفیکلی دا سټډي بډي ډیره ساينټیفیکلی د آرټیکلز راغواړم مو ګورم مو انټرنیټ باندې مو صحیح زماده بچو ما سره په دې کې لګر کوآپریټ کوي زه سره خبره ډیسکس کوم نو دی بیا لګي چې مال ګوري څه شي نو راوړي راته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي چې خپل اولاد باندې منځونه شروع کوي اذا بلغوا 7 چې کله دې وو کال شي وضربوهم عليها اذا بلغوا 10 او ډیسپلین کوي یو ټبونه ورکا چې کله دې سکه شي صحیح نو اسما بیا دې باندې ساينټیفیکلی نو آرټیکل میں پیدا نو آرټیکل خو خیر مذهبي اندازانو کړه او ساينټیفیک آرټیکل کې داو چې د وو کال ژوند پورې په بچی کې الله تعالی ټول سیلز لګي او ټول الیمنټس لګي دا دماغ په څومره سیلز او څومره الیمنټس په کاری هغه ټول ډیولپ تر څو کال پورې تر وو کال پورې صحیح نو چې سیلز ټول ډیولپ شو نو دیز ار امټي یک دیز ار امټي خالی دي دغه سیلز یا دغه سیډیز یا دغه چپس د دماغ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ضرور فیډ کوا دغه فیډینګ ته شروع کا چې دا الیمنټس هغه شی واخلي دیو جو فرمایي چې موږ په شروع کړه چې د وو کالو شي صحیح او بیا ساينټیفیکلی هغه وایي چې د لسو کالو شي دغه ټرنینګ پوینټ دی
لسه کار دی نو دغه ټر نو حضور صلوات و سلام ذکر وایي چې دغه ټرنینګ پوینټ ته شیخ ورته تا پیډ کړی دی خو دې ته غلط ټرن وانه نو وی فرمایل چې وضربوهم اذا بلغوا 10 یہ ډک په دې املا واسه ته مزنه کړ صحیح نو دا صرف د مانځه خبره نه ده د ټول ډیسپلین کولو خبره ده چې اوس څه ورته ډیسپلین کې کلچر ټریډیشن روایت مذهب دین عقیده عمل اخلاق نو ټول ورته فکر شروع کړه خبر دین کړه نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اوس دا ټرنینګ پوینټ دی نو ټرنینګ پوینټ یو خطر ده ټرنینګ پوینټ کې که صرف سخت شي ورسره که صرف سخت شي نو بیا به خراب دی دې بغلط ټرن واخلي نو به فرمایل چې اذا بلغ ولدکم 10 فواخیه چې کله بچي د لور دی او که لور ده او که الک دی چې د لسو کالو شي ټرنینګ پوینټ ته ورسي نو حضور فرمایي چې بیا په مختلف معاملاتو کې داسې هندل کوا لکه رور چې هندل کوي یا لکه خور چې هندل کوي نو سرور خور ته خو سړی خپل سپریال دی نه رور دی او خور ده تاسو سره ایپل په دې بنیاد باندې چې هغه مور پلار د دوم دي کوم مور پلار چې ستاوم دي کنه داسې نه ده صحیح شو تاریخي اوس تا کې او بشر په دې حواله څه فرق شته نه هغه مور پلار ستاوم دي او هغه مور پلار دا هم دي خبره ده کړه نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوس دغه زوی دی یا جنای دی هغه ته دا احساس ورکوا چې ته ډېر امپورټنت فیملی دی ته صحیح ډېر فواخیه treat him like your brother and sister اوس brother او sister چې سړی شریک اوسېږي نو brother او sister سړی څنګه هندل کوي چې سم معاملې کوي نو مشوره کوي ورسره څه کار کوي څه کوي ورسره مشوره کوي ورسره رور سره یا خور سره چې موږ شریک اوسېږو نو کارونه په مشوره نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي اوس مشورې د خپل ټینیجر زوی سره او ټینیجر لور سره نو هغه تا ته رکاوټ نه جوړي صحیح هغه ته بس ریسپیکټ نه راکړي سو پیدا کیږي پکې عزت نفس به پیدا کیږي چې زمون بابا هغه موږ سره هر کار کې مشوره کوي صحیح زمون بابا زمون د مشورې نه بغیر کار نه کوي صحیح نو ستاسو یو ډیګنیټي یو ریسپیکټ پدې چې ته کله بیا هغه ته چې دا کار مکو اوکے بابا نه به کو خو ټول سخت شو سره نو بیا د ریاکشن پیدا کیږي یا نور کی ریاکشن پیدا کیږي نو حضور ته کو یا سبحان الله دا څه شایسته پیغمبر دنیا کې ته مې تیر شو چې موږ ته هر کار کوي اذا بلغ ولدکم 10 فواقیه نو دې ته وي صحبت او سلورم شي هغه ته وي ولاد د ولاد معنا بچی ساتل اوس ما ته وګورئ د ارسن اولاد تاسو یو خبره کوم معصوم چې زبوي یا لومبای زکای نو کومه جبه زکای وو د مور د دې وجه ورته وای مادوري زبان مورنۍ ژبه پښتو کې ورته مونږ وایو مور ژبه د پلان نه زکیږي ژبه د چانه زکیږي ځکه مور د چې دا معصوم ټریټ کوي صحیح نو کو یو سړي عربی خبره کړې ده د خپل پښتون دی بچی به سوې عربي بوې پښتو بوله وردینه یو سړی عرب دی پښتون خبره کړې ده نو بچی به سوې پښتو بوې او ژبه سره کلچر ګرځي ژبه سره سوچ ژبه لوس کی ای کلچر هم لوس کی سوچ ژبه لوس کی ای کلچر هم لوس کی یو سړی به ژبه لوس کړي او چې نه کلچر مې اور خپل قوم نه امپاسبل نه ژبه یعنی کلچر ګرځي ژبه سره خبره نه کړه اوس د ژبه د مادري ژبه ولې وای پته ولګی دا چې مور هیلوم بنای استاد او لوم بنای مدرسه ده دلته ولیکه سیف الله خان مور هی لوم بنای استاد ده او لوم بنای زما لوم بنای استاد په دنیا کې څوک ده زما مور زکات ستانم بنای استاد څوک ده د تا مور څنګه دا خبره چانه زکه د مور نه ذکر تا باتروم ټینکول چانل ذکر د مور نه ذکر تا د خوراک کولو طریقه چانل ذکر د مور نه ذکر تا ناس کا ولا چانل ذکر هغه چې کلام کوي دی ردی وجن احمد شوقي دا د عربو یو شاعر دی هغه وی اذا النساء نشأن في اميه رضع الرجال جهاله وخموده هغه وی چې کله شذې په جهالت کې تربیت شي شذې جهالت کی تربیت سی نہ هغه وای چې د جاهل خود اولاد دا کله تعلیم یافته کېدل شي یس ډیګری به اغسته خدای به ایجوکیټډ نه صحیح ډیګری به ورته پی ایچ ڈی به خدای به ایجوکیټډ نه ذکر دونو به مدرسه چې کوالیفاینګ نه و د دونو باندې مدرسه هغه تربیت والا هغه تربیت صحیح نو نو باندې مدرسه څوک ده مور ده لوم باندې استاد څوک ده
مور دا اوس دې معنا دا نه چې بچی مور دې پی ایچ ډی باندې به تربیت نه ایجوکیټډ دي څه دی. And when we say education, education doesn't mean to have certificates and degrees, no. ہے کہ اخلاقیات بھی ہے کہ اقدار بھی ہے کہ ٹریڈیشنز بھی ہے کہ کلچرل کمٹمنٹ بھی صحیح ہے کہ دینداری بھی صحیح نہ ہو سکے پل اولاد بتا انداز باندې تربیت کوي. خبره ده انکار نو اولاد دا ذمہ داری ده چا ده دا د مور ده دا نو شریعت اسلامی د ټیلنٹ په حواله باندې ذمہ داری تقسیم کړي ده چې ارننګ ذمہ داری ده د نارینه ارننګ ذمہ داری ده چې د نارینه او ټیکنګ کیر ذمہ داری ده د زنانه. او احمد شوقي په خپل شعر کې یو بل خبر ورپسې کړی ده چې یتیم هغه څوک نه دی چې د چا مور پلار مړی چې د چا مور پلار مړی بلکې هغه وایي چې هغه بچی یتیم دی چې پلار هم کار کوي او مور هم کار کوي. صحیح هغه وایي هغه بچی هم یتیم دی چې پلار هم جاب کوي او مور هم جاب کوي. صحیح شو ځکه چې بچی خو محروم شو او مور مړه او نه پلار مړه نه هغه دام د یتیم په شان دی. سکمالی خبره کړې ده. احمد شوقي بن بسر ډاکه مشهور شاعر دی لکه زمون مولانا روم یا علامه اقبال یا رحمان بابا. عرب چې کله خبره کوي یا د متنبي کوي یا په موجود دور کې به احمد شوقي دی. زم سټډي کوم دی احمد شوقي دی فلسفه شاعر دی. او شاعرونه په وخت ته زوور متعلق وره بلکې تاسو ته وایي نو اوس پته ولګیدا چې د نیچر تقاضا ده چې ارننګ د کوي نارینه او د بچو ټیکنګ کیر د کوي شو زنانه. اوس د دې دا معنا نه ده چې نارینه دغه د پاره ټیکنګ کیر حرام دی یا زنانه د پاره ارننګ حرام دی. یو پوینټ یو دا ریکمندډ نه دی. صحیح شو نو یو د ریکمندیشن یو د پرمیشن. صحیح شریعت اسلامی د ریکمندیشن خبره کوي. پرمیشن از سیکنډری. پرمیشن از سیکنڈری دا دی ولیکل سیف الله خان اوس د دې پس منظر کې بس دو خبره آخري ولیکل نو دې سره بیا یو خدا چې ذمہ داري په دغه انداز او دویم دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې حبکم الی الله احسنکم الی زوجته. د خدای په نظر کې محبوب نارینه او مسلمان هغه دی چې د خپل ښځې د لپاره ډېر بهترین دی. چې څه لپاره حدیث چې پیغمبر وایي نه حدیث احسنکم الی زوجته. د الله نظر کې محبوب هغه سره دی هغه مسلمان دی چې د خې زیات د چا لپاره دا نه چې نور خلکو د لپاره خراب نه نور خلکو د لپاره هم کې زیات تر څه لپاره د خپل زمونږ کیس د پښتنو ادب یې راوړي. موږ د خلکو د پاره خو خدای په غوړو دې انصاف د صخره ده. صحیح شو فاحبكم الى الله احسنكم الى زوجته. او تر څومره هدا پورې احسن او حضرت عائشه فرمایي رضی الله تعالی عنها چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کلمات بکور کې کار ډیرو نو فار ایگزامپل ما به ډوډۍ پخوله صحیح نو حضور علیه الصلاۃ والسلام د ما پر واغه صاحب کورس پاکو. اوس د حضور نه لوی شخصیت دنیا کې بل څه صحیح فرمایي حضور علیه الصلاۃ والسلام ما سره لوټي مم مانچ کول لوخه به سره هم صفا کول. دا ټول سنت بکیانه بل زما په خیالم ته سنت او بیا باندې لا لكن صار مصر already كيف قلنا ما نفرضها اي كلام لا كول بكا صحيح فاحسنكم الى زوج لكن هذه وجه لا مور انتهائی قابل احترام یعنی فرشتہ کې د ټول نه زیات قابل احترام زنانه سړي ته څوک د مور نه خصوص بالا نه کېږي. صحیح اوس دا غي تا مانو چې مور لپاره سړي خزه ذلیل کی
دا د ټول ځان خپل خپل مقام دی، هر یو څه خپل مقام او خپل کیټګری کې ساتي، خپل مقام او خپل کیټګری کې به ساتي. صحیح. او د شذ په حواله باندې قران کریم ډیر عجیب خبره کوي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن. دا شذ تاسو لباس ته او تاسو د شذ لباس یې. اوس د لباس یا د جامې دوه درې فائدې وي، دوه درې حکمتونه. یو خدا چې دا باډي کور کوي، دا ولي کدا یو خدا چې دا باډي کور کوي، بدن پټوي. او دویم دا چې دا دی کلوزسٹ thing to the body of the person concerned. نزدې ترین شی د انسان باډي ته صحیح کالی. مونږ کالی جولري ته ودی کپړو ته خام او مونږ جولري کالی ته کپڑے وای نه کو تاسو کالی وای ګنمو د کالو د تاسو کپړو لپاره نه استعمال هغه ته ګانا سرو زرو دا څنګه چې زمانه ته مړې ته ګانا وای ګانا نو د ټول نږدې ترین شي دا ډرس د انساني بدن ته. الله تعالی فرمایي چې اوس په خارجي مخلوق کې د ټول نزيات نږدې ته څو پکار شذا او شذا ته څو پکار دي خاوند. یعنی معنا دا ده چې خذا به 100% پروټیکشن کوي د خپل خاوند او خاوند به 100% پروټیکشن کوي د شذا. یعنی دغه وجه ده چې د خاوند د شذا وړاندې د هغه د خاوند سو بدوي هغه ورمنډه کوي کې نو ورمنډه کوي. اته شي برداشت کوي ځکه دا شی نیچرل دی، دا شی نیچرل دی. صحیح شو. او درېمه ده چې جامه دا د انساني بدن بیوټي ده، دا د انساني بدن خوبصورتی ده. نو خاوند دیو په شذ خاصتای او شذ دا په خاوند خاصتای. یعنی they must try to their best to beautify each other. صحیح. یعنی شذ دا باید چې خپل خاوند ته دومره ریسپیکټ ورکړي چې په معاشره کې د هغه یو بیوټیفل حیثیت وي، او خاوند ته خود دومره لوی ریسپیکټ ورکړي چې په معاشره کې هغه د دې خاوند دې باندې ډېر مهم دی. د خلک په لکه خبرې کوي هغه محترم هم ګڼل شي، خاوند په مهم دی. د دې خاوند په دې باندې ډېر ګران دی، هغه سره هم ریسپیکټبل ګڼل شي. ارټیسیا ته پرن بوتلې و. صحیح شو. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې بهترین سره د الله نظر کې هغه دی احسنکم الی زوجتی، چې هغه خود د پاره ډیر قائم دی. او حضور علیہ السلام د خود په حواله و فرمایل لکه دا ټو وے ټریفک دی. ان حضور علیہ السلام دا څه نه کوي چې د یو خبره ذکر کوي او د بل غو اګنور کوي، بیا کیس امبیلنس کیږي، دا کیس ته کی بیا خو امبیلنس کیږي. او شریعت معنا کې د بیلنس او توازن او اعتدال. نو حضور علیہ السلام فرمایل المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها. خذ چې کله خپل پنځه منځونه کوي چې ایکسکیوز می او د رمضان روزي نیسي او د خپل خاوند تابعداري کوي، اوبیډینس کوي. نو حضور علیہ السلام فرمایي دی خو وګوره اوس ډیپند کوي چې ستا په عبادتو کې زیات عبادتونه کم دي. بعضی سړی هغه د نفلي منځونو ډېر تکړه، بعضی بنده داسي نفلي منځونه خو ډېر نه کوي، خو نفلي روزي ډېر نشي. بعضی بنده داسي دا دواړه نه کوي، خو نفلي صدقات ډېر ورکوي، خلکو سره هیلپ کوي. صحیح. یا بدني هیلپ کوي، ورته ټول عبادتونه ټول څه دي دا عبادتونه دي. نو د کوم یو کریډټ چې دی هاي د قیامت پر ورځ باندې د کوم یو عبادت کریډټ شستا هاي. یعنی مثلا یو کې دی سی دی او بلکې دی سی پلس دی او بلکې دی ډی دی او په دریم کې دی بی دی یو کې دی ای دی ایا ای پلس دی ارته چې دی انډیپند چې ستا کریډټ په کوم عبادت کې اوچت وي. نو د هر عبادت لپاره یو سپیسیفیک انټرنس دی جنت کې. د موږ لپاره یو سپیسیفیک انټرنس دی، د روزې لپاره یو خاص داخله ده، د صدقاتو لپاره یو خاص داخله ده. نو چې کم شي کې د کریډټ هاي نو طالبہ ټیکټ درکې کہ گیٹ نمبر 52A تب جنت داخلہ کے ایئرپورٹ کی دروازے گیٹ نہیں کہ تب داخلے پکم دروازہ 52A اگے بانے داخل شاہ
حضور اسلام فرمایي دا شدا چې دا درې کارونه کوي پنځه منځونه د رمضان روزه د خاون اتباع او اطاعت فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت دې ته بورډینګ پاس ورکی any door you like you can enter په هر دروازه چې په هغه په هغه نه وته شي څومره لوی اعزاز دی دا وی آی پی پروتوکول دی دا څه شي دا وی آی پی پروتوکول دی فاتحه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا ارحمنا بالقرآن لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلاة وأنا عليه وأنا النهار فالله خير حافظا وأرحم الراحمين.